عمران خان اوس هم د شکست تسلیمولو نه انکار کړی دی او خپل وکیلانو ته یو ډیر غټ حکم جاری کړی چې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل عمران خان ته په جیل کې درې کم غټ آپشنز ملو شي او هغې کې عمران خان کم یو آپشن سلیکټ کړی دی، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل د بیډ نشان د میدان نه ختمېدو نه پس پی ټی آی د الیکشن نه بهر کېدو نه پس مسلم لیگ نون مریم نواز خپل الیکشن کمپین شروع کړی دی. په اوکاړه کې پرون یو جلسه کړې ده چې په دغه جلسه کې مریم نواز د عمران خان خلاف ډېرې غټې خبرې کړې دي. پرون اوکاړه کې جلسې دوران مریم نواز ویلي چې جو نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے وہ ڈٹ کر کڑا رہتا ہے. اوس تاسو په کمنټ کې ماته ووایئ چې آیا نواز شریف په حقیقت کې ډٹ کر ولاړو، آیا نواز شریف په حقیقت کې مقابله کړې د خپل کیسونو که نه؟ په کمنټ کې راسره رای شریکئ. خو زما پوینټ آف ویو سره نواز شریف تر اوسه پورې 2 ځله ډیل کړی دی. یو ځل مخکې ډیل کړی چې بیا یې ملک پرېښی او 10 کالو دپاره تقریبا دی د ملک نه وتی او اوس په 2017 کې بیا ډیل کړی چې 4 هفتو دپاره علاج د لندن له تلی او 4 کاله پس دی چې پاکستان ته راغو او اوس وزیر اعظم جوړېدو ته هم تیار شوی دی. نو اوس تاسو ماله ووایئ چې ډټ کر نواز شریف ولاړ دی که نه؟ راشئ اوس د عمران خان واورئ. بل طرف ته عمران خان د پاره جیل کې عدالت لګیږي. عدلیه چې کومه ده په جیل تزي، په جیل کې د عمران خان د کیسونو سنوي کیږي. مخکې داسې چرته نه دي شوي د پاکستان په تاریخ کې چې په جیل کې عدالت ولګي. دا هم په لومبي ځل وشو او عمران خان وایي چې عدالتونه خپله نه دي آزاد، نو ماته به څه ازادي راکړي. دا خبره ډېره زیاته په سوشل میډیا پرونه داسې وایرل ده. بل عمران خان د قرآن شریف د یو آیت حواله هم جج صاحب له ورکړې وه چې په هغې الریډي ما تاسو سره ډسکشن کړی و. عمران خان وایي چې ماته په جیل کې 3 آپشنز ملو شوي وو. یو آپشن دا چې زه ډیل وکړم د ملک نه بهر لاړ شم، د هر څه چې کوم دی پرېږدم، خپله پارټي پرېږدم او دا ملک نه بهر لاړ شم. یو خو دا ډیل. دویم آپشن دا و چې زه خپله ځان سرنډر کړم، معافي وغواړم، د هر څه ذمهداري په خپله واخلم او ټول قوم نه ټول ادارو نه معافي وغواړم جي. بل دریم آپشن چې کوم عمران خان ته ملو شو هغه دا و چې ماله تکلیف ملو شي، عمران خان ته مطلب تکلیف ملو شي، د هغه پارټي ختمه شي، عمران خان نااهل شي. نو عمران خان وایي ما دا دریم آپشن ځکه خوښ و لکه ما ویل چې زه د خیر د کېدم په ما تکلیفات تیریږي، خو چې د پاکستان کې د قانون بالادستي وشي چې سبا د پاکستان یو غریب سړی، یو غریب عوام چې کوم دی عدالت لزی او هغه له انصاف ملاویږي. نو عمران خان وایي ما ځکه دریم آپشن سلیکټ کو جي. بل کله نه چې د بیټ نښه د میدان نه ختمه شوې ده نو 3 غټ کارونه وشو. یو خو دا وشو چې بلاول بوټو هم د الیکشن دپاره میدان ته راووتو. دویمه خبره دا وشوه چې نون لیگ د الیکشن دپاره خپل کمپین شروع کړی دی. مریم نواز پرون اوکاړه کې جلسه کړې ده او عوامو ته د غوړو پیکټې هم ورکړلي دي په دغه جلسه کې. په دغه جلسه کې چې ټول خاندان تلي وي نو هغوی له به فل پیکټ غوړي میلاوېدل او چې د خاندان نه یو سړی تلي، د فیملی نه یو سړی تلي نو هغه له به 1 کیلو والا یا نیم کیلو والا غوړي میلاوېدل. پرون په دغه جلسه کې مریم نواز تقریبا 40 منټ تقریر او په 40 منټ تقریر کې 35 منټ مریم نواز د عمران خان خلاف خبرې کړې دي چې عمران خان حالات مقابله نه ده کړې او د حالات مقابله صرف زما پلار کړی ده او زما پلار حالاتو له ډټ کر ولاړ. دا مریم نواز 35 منټ لکه په کار خو دی له دو چې دی د عوامو له اوس ذهن چینج کړی وي، عوامو له خپل ډیولپمنٹ پلان ویلی وي چې کله مونږ وزیر اعظم شو یا د مونږ حکومت راشي مونږ په پاکستان کې دا کارونه کوو، مونږ به تاسو د ریلیف درکو. خو نه جي. پرون هم په دغه جلسه کې مریم نواز 35 منټ د عمران خان وینس کړي دي، د عمران خان په بغض کې خبرې کړي دي او صرف 15 منټه چې کوم دی به د خپل پلار صفتې کړي وي جي. نو دا اوس هم مونږ عوامو نه بیوقوفه جوړوي. په کار خو دا و چې دی اوس مونږ له ذهن چینج کړي، مونږ له وایي چې مونږ غواړو دا پلان دی د مونږ د پاکستان د ترقۍ دپاره، زمونږ د پاکستان معاشي دپاره، معاشي حالت ټیکولو دپاره مونږ سره دا پلان موجود دی. مونږ سره د پاکستان چې کوم ینګ جنریشن دی هغوی دپاره مونږ سره دا پلان موجود دی. خو نه جي، اوس هم څه نشته دی. هماغه د عمران خان بغض کې لګیا دی جي. بل دریم کومه خبره شوې ده، دریمه غټه خبره دا شوې ده چې په سنټ کې کم قرارداد منظور شوی و چې الیکشن د ملتوي شي نو هغه قرارداد ختم کړلی شو. ځکه اوس خو د بیټ نشان په میدان کې شته نه، نو اوس الیکشن ولې ملتوي کیږي؟ اوس خو دغه د عمران خان مخالفین وایي چې څومره زر الیکشن کیږي نو دومره زر دی وشي جي. بل پرون عمران خان وکیلانو ته ویلي دي، عمران خان وکیلانو ته دا خبره کړې چې د بیټ نښه اخیستو والا چې کومه فیصله د سپریم کورټ جاری کړې ده هغه فیصله تاسو دوباره په سپریم کورټ کې چیلنج کوئ. لکه عمران خان اوس هم هار نه دی منلی. عمران خان اوس هم امید کې دی ځکه چې کله د عمران خان وکیلان دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کی نو کوم دریو ججانو کوم دریو ججز چې کوم بین جوړ شو هغه چې دا فیصله کړې ده د عمران خان نه د بیټ د نښه ایستلې ده نو اوس هغه درې ججان به نوي اوس په نوې بین جوړیږي او په دغه درخواست باندې به هغوی ټرایلز کوي په دغه درخواست باندې به هغوی فیصله کوي نو عمران خان وایي کیدای شي نور داسې ایمانداره ججز راشي او نوې بین جوړ چونکې جج چې دا بین چې جوړیږي دا هم د قاضي فیض عیسی چې پاکستان چې
چې کم چیف جسټس د قاضي فیض عیسی هغه جوړي دغه په سربراهۍ کې دا بینچ جوړیږي نو وایي اوس کچره بینچ نه جوړ شو نو کېدای شي فیصله زموږ په حق کې راشي عمران خان اوس هم امید کې دی عمران خان اوس هم مطلب دا امید ساتي چې کېدای شي مله د عدالت نه د عدلیه نه اوس هم انصاف ملو شي جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام